الحمد لله الحمد لله الذي جعل النار على خليله بردا وسلاما وأنزل على عيسى ابن مريم مائدة وطعاما وأسمع الكليم على الطور سيناء وهيا وكلاما وسخر لسليمان ريحا وإنسا وجنا وطيرا وغماما وكشف عن أيوب بعدما غلب عليه مرضا وسقاما ورد على يعقوب البصر بعد إذ جاء البشير بشيرا وإماما وقربا محمدا حبيبا بالمعراج قاب قوسين إعزازا وإكراما أزلي أبدي أحدي صمدي سرمدي في الذات والصفات ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومرشدنا وقائدنا ورحمتنا ورزينا ورزي ربنا وحبيبنا وحبيب ربنا وحبيب الكائنات ورفيعنا ورفيقنا وشفيقنا وشفيعنا وشفيع ذنوبنا وقرة أعيننا وإمامنا وإمام الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الكافر المرتد اللعين الرجيم أستفتح بفضلك وكرمك بسم الله الرحمن الرحيم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ويل لكل همزة لمزة. وقال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما كان لنبي أن يكون له خائنة الأعين أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. درود شريف وائي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم حميد مجيد. بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على معزز حاضرین کرام، باقی تمام اوریدونکو مسلمانانو، نن یویشتم تاریخ د جمادی الاولی سوارلس سوا څلور څلوېښتمه هجري ده. د جمعې په دې مختصر وقت کې د الله نه امداد غواړو چې الله د صحیح وینا توفیق نصیب کی، او بیا اول ماته او تمام اوریدونکو ته په دې خبرو د عمل توفیق آغا نصیب شي. دیر ځل مونږه خبرې اورو خو عمل جامه نه ورکو، نو دا د انسان د تباهۍ ذریعه ده. بعضې وخت کې مونږ یو عمل کې لګیا یو او هغه عمل د شریعت خلاف وي، او بار بار جمعو کم اورو، اخترونو کم اورو، ادیرو کم اورو، درسونو کم اورو، بیانونو کی اورو، خو هغه خپل خر مو د غوږه نیولی وي او هغه خپل عمل نه پرېږدو. دا زمونږ دپاره ډېره لویه تباهي ده. بس چې کمې خبرې ما پخوا اورېدلي دي د نیا او د نیکه نه او د زړو خلکو نه، کاغه دین دی او کاغه بی دینی ده، خو هغه ما کلکه راټینګه کړې ده. د خدای خدایي یوه ده، دا مولیان راله دا قرآن دی خوله کې را دننم کې، خو بیا یې والله کې ومنم. نو دا خو زمونږ تباهي ده. الله به قیامت کې تپوس کوي وعن علمه ماذا عمل به. بنده تا چې دا کمې خبرې اورېدلې وي درسونو کې، بیانونو کې، تا دا څومره زده کړې وي او په څومره باندې عمل کړی و. مونږ یې په یو غوږ واورو، په بل یې وباسو. الا ماشاءالله ډېر کم مسلمانان دي چې هغې دې خبرو ته د عمل جامه ورکوي. دا وره عمل بغیر د علم نه کیږي.
او علم بغیر د عمل نه لیونتوب دی. زمونږ یو ملګری او چاته تاسو کو نو ډېر ښکلی جواب ورکو، وی چې علم لږ وي عمل ډیر وي هغه بخلی شي. چې علم لږ وي عمل ډیر وي هغه بخلی شي، خو علم عمل دواړه به کتلی شي. دا علم به دې کتلی کېږي، دا عمل به دې کتلی کېږي. ولې؟ الله ته هغه عمل قبول دے چې هغې کې اخلاص وي او سنت مصطفی وي. قاضی بیضاوی رحم الله وی وللعمل المتقبل، د پاره د هغه عمل چې الله یې قبلې دوه شرطونه دي: ان یکون خالصا لوجه الله، چې یو به د عمل صرف د الله دپاره وي. دویم په سنتو د محمد رسول الله به د عمل منور وي. یعنی د عمل خو یهودیان هم کوي، نصوارام کوي، عیسایان هم کوي، مجوسیان هم کوي. نه، هغه عمل چې هغه کې سنت د الله د پیغمبر وي، طریقې د الله د پیغمبر. نو عمل ډیر ضرور دی. الله پاک د عوامو د علماو دواړو مثال ورکړی دی. هغه عالم چې علم وو عمل نو، الله وی فمثله کمثل الکلب، وی دا سپی دی. هغه امی چې د هغه علم شته عمل نشته، کله الله وی کله نعام دا خر دی خنزیر دی، کله الله وی شر البریه، کله الله وی ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. دا د زناورو نم بدتر دي. نو ټول په خطر کې یو. عمل ډیر ضرور دی. کمې خبرې د دین اورې دیلا د عمل جامه ورغونده، اله به کامیابېږي. صحابه کرامو به وي مونږ به لس آیاتونه زده کړل، هغې نه به هغې پورې نه اوړېدو تر څو مو چې هغې له به عمل نه ورکړی. د پردې حکم رالو، اے بیبیانو پرده وکئ. یو مور ده زوی ورسره دی، په لار روانه ده، کېناسته، وی بچیا د پردې حکم راغی، لاړ شو کور نه ماله بورقه او درون صادر راوړه. وی مورې راځه دا لږ نږدې کور دی خو 2 منټو کې رسو. مورې ورته وی دا زما ایمان دا ګواره نه کوي چې زه یو مسلمانه ایمانداره ښځه یم او زه د یو قدم د الله د حکم خلاف اوچت کوم. زه خو چې بورقه نشته خو خلاف دی که نه. الله مونږ څومره قدمونه روزانه اوچتو. بهرحال ما چې کوم آیاتونه وي دا خو تمهیدو، کوم آیاتونه مې وي په دې کې یو ډېره اهمه موضوع قرآن بیان کړې ده چې د دې تعلق د تېرې جمعې بیان سره دی. تېره جمعه کې مونږ ویلي وو که نه چې د شیطان د حملونا او د شیطان د انسان بدن ته د ننوتو لویه لار هغه خوله ده او ژبه ده. په دې کورونو کې ډوډۍ ډېره وي، بیا هم جګړې کېږي. د خوب ځای وي بیا هم جګړې کېږي، جامې وي بیا هم جګړې کېږي. دا د خولې د لاسه دا جګړې جوړېږي. دا خوله بې واکه استعمالېږي که نه. دې سره د شیطان یو بله لاره ده چې هغه سترګې دي. سترګې دا سترګې نه دي، دا ګوره کله کله مونږه بلکې مونږ ټولو کې دا بیماري شته چې مونږه دا سترګې غلط استعمالو. د خلکو دا خیال دی چې صرف ښځو ته ګورې نو دا غلطي.
خلکو دا خیال لګا چې پردو خودو ته ګورې نو سترګې غلط استعمالیږي. نه جی نه، هر هغه شیز چې الله د هغې عمل او فعل حرام کړی دی او هغه د سترګو نه څرګند شو نو دا ګناه ده. ډېر خلک پردو خودو ته نه ګوري خو د سترګو په جرم کې اخته دی او دا مونږ ټولو کې شته. مونږ په سترګو اشارې کوو که نه کوو زم کو موتم کې دا ټولو نه لویه بیماری ده او دقه سړي ته الله قرآن کې خیرې کړي او همدغه سړي باره کې نبي علیه السلام خبرې کړي او دا خبر یې د چا عادت دی چې دا په سترګو کې خبرې کوي که نه. یو مسلمان تیر شي موږ په سترګې تاوو راتاوو په سترګو کې ورپسې اشارې کوو. دا د سیدنا لوط علیه السلام د قوم دغه بدسلو خلکو عادت. د لوط علیه السلام قوم خو پیژنې که چې تاریخ کې داسې بېغیرته قوم نو تیر شوی، بدسله قوم چې هغې کې کوم عملو. سیدنا امام ابو حنیفه امام الفقهاء رحمه الله فرمائی وی که قرآن کی ډیر درنه خبره راوره که قرآن کی الله رب کریم د حضرت لوط علیہ السلام د قوم د دې بدفعلی تذکره نه وی کړي نو زما عقل نه منله. او تاسو سوچ وکئ دا دومره بدسله عمل دی. تاسو چرته یو خر لیدلی چې بل خر سره بدکاری کوي؟ جواب راکې لیدلی مو دی؟ یو سپی مو لیدلی چې بل سپي سره بدکاری کوي؟ یو غوی م لیدلی چې بل غوی سره کوي؟ یو دا انسان دا کې دا بدسله عمل راغلی دی د خر او د سپي او د دې خنزیر نه هم بدتر شومه. دا څومره افسوس عمل دی، څومره د افسوس کار دی. نو لکه څنګه چې دغه عمل دا چرګان جنګول، سپي جنګول، کنتر یلوزول، پنسي د ګیټو نه لاندې ساتل، دا جوارې کول، شپیلی وهل، مړزان ساتل او جنګول، دا د لوط علیه السلام د قوم عادتو. نو دام د هغې عادتو چې هغې به سترګې والې په سترګو کې به اشارې کول. او الله وایي یعلم خائنة الأعین وما تخفی الصدور. الله قرآن ډېر لوی کتاب دی ځکه لوی ذات را لیږلی، لوی فرشتې راوړی دی، لوی پیغمبر لی راوړی دی، نو ولې به لوی کتاب نی؟ رب العالمین وی چې یعلم خائنة الأعین. الله وی زستا د دې سترګو په دې ګوټونو په اشارو خبرې ما چې سترګې رپې په کم غرض دی مسلمان پسې انسان پسې سترګې وخوځولې اشاره دې وکړله. کچا لیدلې کچا نی لیدلې نو یعلمو الله وی ما خو لیدلې. خود سترګې چې انسان را پیدا د څه وجې نه د سترګو باندې چې انسان بل پسې اشاره کوي د څه وجې نه وی وما تخفی الصدور. الله وی چړه کې دې څه دي زه د هغې نه خبر ما. ستا زړه کې د مسلمان لا دومره دومره چمان پراته دي، کینه پرته ده، بغض حسد سپکوالی د انسان پروت دی. دی مسلمان تا د انسان ته زړه کې غټ غټ ګټان ساتلی دي، نو نور دی وس نه رسېږي، نو په سترګو باندې دې اشارې شروع کړې. موقع ته ګورې، موقع ګورې که نه، او خپل هغه پښتانه ویل پړسېدلي په دې کار کېږي که نه.
نا خپلا پړسېدلې خو یې که نه نو په دې خپل کار کې یعلمو خائنة الأعین وما تخفی الصدور مکوی اشاره یو حدیث رایات شو یو سړیو عبداللہ ابن ابی السرح رضی اللہ عنہ ایمان راوڑو چکلے ایمان روڑو مدینہ کیو وحی بیلی کلا قرآن بیلی کلا دا دیر لوی مقام دیکھا چی سوک وحی لیکی دا دیر لوی مقام بس دا اللہ شان دیکھا نا دا سڑے واپس مکی تا لاڑو کافر مرتد او بیا دا بدنام لگولا عبداللہ ابن ابی السرح چی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بماتا قرآن وحی ویلا ما برزان نپکی خبری اولی کلی واغتا و پتا نوا اللہ بدنام وی دا کم وحی چی رضی دی که وی ما زان نڈیر خبری دا اللہ حبیب دیر خپو وی دروغ وی خبر دروغ دا سی ندی شیوی خو بارحال دا خبر خو مسلمانانو لزور ورک کله چې د الله پیغمبر مکه آزاد کړله دا یو تاریخي ورځ وه نو د الله پیغمبر شابی ابی طالب کې ناست دی خیمه کې او دغه عبدالله ابن ابی السرح هغه سړی دی د الله پیغمبر چې مکه آزاد کړله نو اعلان یې وکړو د یو څو کسانو نومونه یې واغشتل چې دا خلک دا د دې وینا دا حلاله ده دا توی کې د دې وینا که دغه خلک هم د خانه کعبې د غلاف لاندې ګیر کړله بیا هم د دې وینا چې دی هغه حلاله ده په هغې کې یو اکرمه مو رضی الله عنه په هغې کې عبدالله ابن ابي السرح داسې نور کسان مو خو قربان د الله د پیغمبر د شان نه اکرمه د پاره ښځه راله دا د ابوجهل زوی هغې والا امن واغشتو او هغه امن د اکرمه رضی الله تعالی عنه د ایمان سبب وګرځېدو خو واورئ ګوره اکرمه هغه سړی دی چې د قربانۍ ورکړلې وی د الله پیغمبره ستا خلاف میں ډیر مال لګولې دی اوس به ستا په ملګرتیا کې دا ټول مال قربانو ما او تاسو اورئ که نه دا د تبلیغ ملګري دا تعلیم کې یو واقعه بیانوي چې هغه درې کسان د شهادت په سلګو کې پراته وه یو اوبه راوړئ اورېدلې مو دا واقعه نو یو کس اوبه راوړې نو چې خولې له یې اوړې دي زخمي نو خوا کې بل اواز وکړو مال اوبه نو هغه د شونډو نه لرې کې وې هغه له یو سا هغه سره خوا کې درېم اواز وکړو هغه د شونډو نه لرې کې وې هغه له یو سا چې هغه درېم له لاړو هم شهید شوی او چا دویم له رالو هغه هم شهید و چا ړومبي له رالو درې واړه شهیدان شوي دې کې دا یو اکرم هم دی د ابوجهل زوی دا هم شهید شو لیکن الله یو خبره کړې وه چې ان شانئک هو الابتر الله وی زما پیغمبر ستا د دشمن نسل به ختمیږي اے اکرمه ایمان راوړی دی اکرمه جنتی دی خو نسل په دنیا نشته حافظ ابن حجر رحم الله وی د اکرامه چې دا د ابوجهل زوی دی ګوره نسل په دنیا پاتې نه شو سره دې نه چې ایمان یې مروړی نو بهرحال د هغه خلکو چې د دوی وینې ازاده کړې وه نو دا عبدالله ابن ابي السرح هماغه سړی و د ده وینه د الله پیغمبر ویلې ده توی ده په دې کې سیدنا عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه عبداللہ ابن ابی السرح نبی علیہ السلام لراوستوی قربان دے معاف کے ایمان روڑی دا اللہ پیغمبر دا سی مخ واڑولو سی مخی تی واڑو
بیا دې طرف ته عثمان رضی الله عنه راغی وی قربان دې معاف کا. نو نبی اسلام بیا داسې بیا مخ واړو. بای سړی د معافی نه وي. نو بیا دی طرف تا عثمان رضی اللہ عنہ راغے وی قربان مارا اس تیرے دے معاف کا. عثمان خود جنتیو، عثمان خود نبی علیہ السلام زمو، عثمان لا د فرشتو نه حیا راتله. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لبا ولی حیا نه راتله. نو دا الله پیغمبر وی ز کلمه دی و ایمان قبول دے. سبحان الله. مسلمان خبر اوشوی دے پاسې دو څوکیدار ولاړ دے په خیمه صحابي دے. څوک مغیره ابن شعبه دے څوک بل یادې. الله پیغمبر وی بچی دې خواراش چرالو وی دنه ما یو ځل مخ واړولو بیا متنا مخواړولو دا سر به دې ولواله وکړي. هغه رحمت للعالمین سوی وی دی عبدالله بن ابي سرحنا یو ځل ما داسې مخواړولو خو دا سر به دې ولواله وکړه تا نه قتل بیا متنا مخواړولو دا سر به دې ولواله. صحابي وی دا الله پیغمبره اوهو ما خولی دی چې مخ دې واړولو. خوی قربان دی سترگی پا گوٹ با دی لگا اشاره کرده وا. توجه رکن دا دی سترگی پا گوٹا اشاره بر کرده وا چه دا سر والا قلم کا بیات نستا تا بیغموز اسی خپلو کیو کا که نبی علیہ السلام دا اشاره کرده وا دا اشاره ٹک وکا غلط خو نه وا ذکر دی سڑی وینا نبی علیہ السلام حلاله کرده وا چې د وینه توی دا کار ټیکم وو. لیکن نبی سوئی وی سترګو سره به دی اشاره کړ ټول واورئ دا کار ټیکم وو. نبی د وینه توی کړی دا وی حلال ده. صحابي ورته وی د سترګې په ګوټ به دی اشاره کړی وه بیا تېنه ته بېغمه وې. نبی وی ما کان لنبی ان یکون له خائنۃ الاعین. بچیا څه خبره کې اغل الله جل جلاله چې کم دور نه زمون بابا آدم علیہ السلام را لېږلی دی او د انبیاء کرامو دا سلسله دنیا ته را لېږلې وه چې رفتا رفتا پاغی کی عروج راتلو ترقی براتلا. کله نوح علیہ السلام کله هود علیہ السلام صالح و شعیب علیہ السلام چلتے چلتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رالو. دا سوالاک انبیاء دا بابا آدم علیہ السلام ناتر دے دما یو پیغمبرم چرتا دسترگو پو گٹ بانی اشارہ ندا کڑی. ما کانا لنبی ان یکون له خائنۃ الاعین. چرتا یو پیغمبرم دسترگو خیانت نو کڑی. او مون خو پکی اختیو مون پکی طول اختیو گورا. اللہ وی یعلمو بای خلق با منافقان با نبی سرناس او دسترگو پا گوٹونو کی بے یو بلتے اشارے کولی. نبی اسلام با بیان کولو دو جمعے بیان بو درس قرآن بو درس حدیث بو د جهاد ټریننګ بکې دو مذاکره د علم بکې دا او دی به ایمانو به پسترګو کې یو بل سره خبرې کولی کنه. نبی اسلام ولې د خپه شو الله وی مخپه کېږه یعلم خائنت ما ته پته ده. الله رب کریم پارسه خبردار دی د ده په زړه کې څه دي کنه. دا سترګې په ګوټ چې څوک اشاره کوي هسې نه کوي د زړه کې څه شته ځکه یې په سترګو اشارې شروع کړې. دا ښه کار نه دی دا ګناه دا ګناه ده. او ماشاءالله قرآن خو م وایي که نه 13 سپاره الم تر کیف نه مخکې صورت د هغې ته صورت الهمزه وایي. هم څه ته وایي اشارې ته
هغه صورت چې پاغې کې الله د اشارو خبرې کړي هغې کې څه وایي ډومبی آیات ویلون دعا ده که نه چې الله دې جنت ته بوځي دا دعا ده دنه الله رضا دی دی د قبر عذاب نه بچ دعا به یې کړ ویلون هلاکت ده ویلون تباهی ده ویلون دوزخ او جهنم ده دا د الله د مخه خیری یا الله چالا ویلون لکل همزات لمزا آغا سڑی لا حلاکت دے تباہی دا غرقی دل دی جہنم دے دا جہنم آغا سخت کندلا چی ٹول جہنم تنا روزانا اللہ تجاڑی چی مونگ دینا بچ کا دا چار پاروی آغا سڑے چی مخامخ در کے اے بنا لٹے بدنامی لگئی مخامخ در کے گتی وہی دا کار دے در کے دا کار دے در کے دا کار دے در کے مونگ ټولو رزم دیتا ناسی چی دا بل بدے بیانو مخامخ در کے عیبونا گوری دا غلطی دا در کے دا غلطی دا دا غلطی دا دے خپلڑ تسلی کئی خپلڑ یخی ستا دا اصلاح غرزی نشتا گورا نبی با اصلاح کولا دا سے نویلی چو پلان کیا دا کار دے کڑے وے ما بالو اقوامن دا قوم سحال لے چے دا کار کئی سڑے بد اللہ پیغمبر چرے نا ٹارگٹ کولو موخی ٹارگٹ کو کر ویلن حلاکت دے لکل همزت لمزا عرغ سڑے چے مخامخ در کے بنا گوری او لمزا در پسی اشارے کئی اشارے در پسی کئی پش اشا در پسی لگی آوی خبرې در پسې کوي د سترګو په ګوټونو باندې لګیاوي وی دل هلاکت دی نجی د مسلمان باندې اول پرده واچوا د کې غلطي راله پرده ور باندې واچوا تا په مسلمان یو پرده واچول الله په تا باندې سل پرده واچي نبی وی ومن ستر مسلما ستره الله فی الدنیا والآخرہ چاچی او مسلمان بانے پردوا چولا اللہ بددی بدل کی دے انسان بانے دنیا کم پردوا چے آخرت کے بم پردوا چے تو خوے یا اللہ حیا میرا سنبھال کا عزت میرا سنبھال کا او دبل حیا دی لٹ کڑلا دبل عزت دی لٹ کو زان دا پارو خوب آڑی کا نا جینا دبل مسلمان سرا منو کا محبتو کا الفت ور سراو کا اغل ازڑکی زیور کا اغنا غلطیو شلانو پردور بانے واچوا او کتاغ بانے پردوانو چولا او دی شرمولو اللہ بتاو شرمائی کا فیرحمه اللہ ویبتلی کا دا مسلمان پا غم بانے مخوشالے گا یار واللہ شکر دے چی بیمار شکر دے چی پا دے غم واوڑے دو ولی فیرحمه اللہ اللہ با پاغ رحمو کی ویبتلی کا تب پا قہر لتاڑ شے امتحان دا اللہ دا مخر تکلیف دا اللہ دا مخر آگلے بس او دام واوری مون خو خاندو کنا چی پچا تکلیف راشی انگوی دی اللہ پی جندلے دی وایو کنا نجی دا موایا در طولو نزیاد تکلیفونا پچا راغلی پا پیغمبرانو نو که دا سبب دا غصیو نو دا پیغمبرانو تا اللہ غصو اللہ قرآن کی وی وزلزلو دی غمونو دردونو دا سیو جڑا قل زلزلی پی راغلی وی نبی ویشد الناس بلاء الانبیاء ثم لمثل فلمثل سخترین تکلیفنا پا پیغمبرانو راغلی دی سمرا چی سوک اللہ تا نزدیوی پاغ با تکلیف دی رازی نبی علیہ السلام وی اوزیتو فی اللہ ما اوزیا قبلی احدن ویزد اللہ پلار کی دمرا درد دلے ما چی مان اوڑان دے یو پیغمبرم دمرا ندے درد دلے حکم در تا دا ام المومنی یو خوند وروا کیا
ام المومنین صدیقہ کائنات مریم اسلام عائشہ حمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ وی زما دا خیالو چې د چا ذلکدن سخوی نو دا بد الله بدی شي دا د الله بدی شي ځکه ذلکدن سخت دی ما وی دا به ګناهګاري ځکه ذلکدن سخت دی ما وی دا به مجرم وي ځکه ذلکدن سخت دی خو چې کله ما د الله د پیغمبر ذلکدن سختی ولیدله نو پیغمبر خو ګناهګار نو پیغمبر خو مجرم نو پیغمبر خو د الله نشو بدی ما چې د الله د پیغمبر د ذلکدن سختی ولیدلې چې زماغي کې سریخه کلا سر سینی سر ولګي کلا سر لاندې جولې تراشي دی خوا او بپرتی دی د الله پیغمبر وبو کې لاس کته کې لاس راپور تکې په مخ باندې واچوي لا اله الا الله انا للموت سکرات وی زلا گوی ورکو من دی خبری چی لائق دی عبادت یو اللہ دی او دا مرگ سخت داشتا ذلکدن دا اللہ دا حبیب سختو اوی دا لا الہ الا اللہ ویلا کن ولی ویلا ذکر اللہ ورط ویلیو چی قل هو اللہ احد قل اے پیغمبرہ کسو خپکیگی خپدشی کسو پریشان کیگی پریشان دشی کسوک در سرا غم خادی پریدی دی که کلا مکہ کی ستا پملا بانی کل میلری پرتینو پراتری ستا گریوان تا تیزنده چولی شوی دانوی دی تابانی د طائف میدان کی کانی وریگی خو وریگی دی ستا مخنا وینی روانی دی خو روانی دی زما پیغمبرا ستا تربا تلس ٹوٹی وی خوی دی ساپ کور والا بانے بعد زنا بدناما لگیگی خو لگیگی رے اے کلبا مکوی کلبا طائفی کلبا دو کاز میلوی کلبا دو ظلم جاز میلوی کلبا د مکی بازارونی کلبا د ہجرت سفری کلبا د مدینی بازارونی کلبا د تبوک میدانی کلبا د بدر میدانوی کلبا د احد میدانی شہیدان بسری وخی پراتی خو قل هو اللہ احد ستا بدایو ناری چی اللہ یو دے احد دے سومد دے حاجت روا دے مشکل کشا دے نو نبی پا ہر میدان دا آواز لگولے دے اس دا اللہ ملاقات لروان دے دو دنیا آخرنے لمحات دے نوی لا الہ الا اللہ انا للموت سکرات آخرہ کم دا کلمی گوی ورکی اللہ دے زمونگا استاسو او دا ٹولو پا مرک کی کلمہ نصیب کی اے دا شیطان نرے دا ٹول زندگی دی مقابلو کی دا زڑا پا وگنو آورا یو ملگری د زړه په غوږونو واوره دا شیطان نه دی دا ټوله زندگی ستا دشمنی ته خو برزول کې د سره کنه توبه وباسي استغفار وې د دې بیړی غرقه کړې ده خو چې کله ستا دا ذلکدن شي بس دی ویاله خیرانه موقع ده اوس موقع ده ځکه دا ذلکدن ډیر تریخ دی خیال مو دی الله دې مونږ ته آسان کړي کم سڑے چی آزان اوری او دا آزان پا وقت کی خبری کی دا دبا ذلکدن گران سخوی خواہ آزان پا وقت کی خبری مکوی پا خوادا سے دورو کہ چا با سندری لگولی وی او آزان با شروع شو سبے وی بند کا لکا آزان دے دا سوا اس زمانے ترقی کڑے وہ سوئی وی کنے وی لگے روکا مخی بیوی بن کا وسی وی روکا سمرا گناہ کی منگا اختی دا آزان پا وقت کی با تلاوتم بندے توجہ رکھا نا قرآن بم بندے
نو چې قرآن بندیږي نو د قرآن نه لوی بل څه شته؟ که غواړې چې ذوالقدن مو آسان شي نو د اذان جواب ورکړي او خاموشي اختیار کړي، مونږ کړتې که او ګپې لګو. بهرحال دا شیطان نه دی، د ذوالقدن په وخت کې دی په جذبه کې راشي چې اوس موقع ده چې د پل ولا کچې ته کم او جهنم ته کم. نو دی چې کله دا سړي ذوالقدن سخت شي دا شیطان پې خواري شروع. نو دی وجې نه علما وی چې کله دی یو سړي ذوالقدن دی نو د هغه مخکې تلقین کوه. تلقین دی ته وایي چې دوه درې کسان ولاړ دي نو هغې دی وایي لا اله الا الله، لا اله الا الله. دا دی وایي سبحان الله، استغفر الله، الله اکبر. دا ټکي دی وایي، دا تلقین دی. که دغه سړي چې ذوالقدن دی که د یو ظلم ویلی چې لا اله الا الله بس بیا چپ شه، که د صرف ویلی چې سبحان الله، استغفر الله، الله اکبر بس چپ شه، تر څو چې د څه د دنیا خبرې نه کړي بس د کلمه په ذوالقدن کې نصیب شوه بس پرېږده. او که نه بیا د خبره وکړه چې پلار مې څه شو، مور څه شوه، او هغه خبره بیا ته ورته ووایه چې لا اله لا اله الا الله. دته به نه وایې چې ووایه، ولې دا ټیم ډېر نازک دی. دلته شیطان اټیک کوي. امام احمد ابن حنبل رحمه الله ټول عمر یې د بادشاهانو مقابلې کړې او ډېر سختو، دومره سختو که نه زمونږ علما وایي په باب د اعتزال کې معتزله چې ورته وایي په هغې کې د امام احمد ابن حنبل وینا قبوله نه ده. ولې؟ مړه خو چې چا باچا سره ستړي مشم کړی وه ده ورته وایي دا معتزله دی، سختي کړی ډېر. دې کې احتداد علما خپل یو بحث دی. شیخ الهند رحمه الله دور کې اسیر مالټا چې ورته وایي هغه دور کې یو فتوا راله د انګریز خلاف یو فتوا وه. نو علماء دیوبند ورته ویلې چې دا فتوا ته ولیکه. نو هغه ورته څه ویلې؟ هغه ورته جواب کې ویلې ما ټول عمر د انګریز خلاف تحریک ازادي لړاو کړې ده، لہذا زه د حد نه زیات خلاف یم د انګریز خلاف، نو زما خبره حجت او دلیل نه دی. دا فتوا د مفتی کفایت الله صاحب ولیکي، زه به ورته لاندې دستخط وکړم، مدرس مولا دی. دا علما ډېر هوښیار خلک. نو امام احمد ابن حنبل چې چا باچا سره ستړي مشم کړی وه نو دا معتزله دی، ډېر سختو. نو بچی ورسره ناست دی، ذوالقدن کې کلمه، ذوالقدن کې کلمه، هغه ورته وایي لا اله الا الله، دی وایي لا، بیا وایي لا، نه نه. بچی جاړي، دومره لوی سړی ټول عمر یې د الله دپاره ځان قربان کړی دی او دی وایي نه. بچی جړل، وفات شو. څه وخت بعد بچی خوب کې ولیدو، بابا په زړه مې ارمان دی، لا اله الا الله مې وی تا وی لا نه نه نه. ویاو بچیا کلمه ماړه کې ویلې وه، خو دغه ټیم مخامخ شیطان ولاړو. وی راته وی چې ووایه چې شریکان دوه دي، مې چې نه دې خوا نږدې ولاړو. وی بیا دې خوا راو چې شریکان دوه دي، مې چې نه. وی ما هغه ته نه وی. امام رازي لوی عالم تیر شوی دی، تفسیر کبیر والا، چې تفسیری لیکلو د قلم او دوات پیسې نه وي، چې کتاب سر ته رسول و بادشاه قرضدارو. سبحان الله. هغه ذوالقدن دی، ذوالقدن دی، شروع دی او جاړي. شیطان راغی او دی ګوره په عقلي دلایلو کې ډېر ماهر، زمونږ د علما ورته منطق وایي، په هغې کې ډېر ماهر. بس شیطان ورسره په ذوالقدن کې مناظره شروع کړله. ورته وایي دا الله په یووالي څه دلیل دی چې الله یو دی؟ دی ورته وایي دا، شیطان ورته وایي دا دی غلط دی. وی دا دلیل، وی دا دیم غلط دی. یره دا بلا شی دلایل یې ورته پیش کړ. په دې کې امام رازي اخرنۍ ساه ده او آواز یې وکړو، وی ای زه بې دلیله منم چې الله یو دی. سبحان الله. زه بې دلیله منم. الله دې موږ له ذوالقدن کې ایمان نصیب کړي. ټول وایي آمین. ای د دنیا دا وخت تېرېدونکی دی او تېر شو، په روغ هم تېرو شو، په بیمارو، په هر رنګ او په مړه او په نهره تېر شو. غم د آخرت وکړو، غم د قبر وکړو.
دا کمی خبر مواورد دی عمل جامع ورکو جماعتون آباد کې الله مبخا پینځه وخت مونږ پابندې سره کوي کوشش د جمع کوا عادت د جمع جوړ کا او چې جمع دنه خطا شنو ځان لزر زر کوا د مرګ سپتا نه لګي چا قران نه ویلې قران وای دلته دا درس کیږي دې ته کینې دلته دا غش کیږي دې کې ملګری جوړاويږي دا د اخر دا مول الله موقیرا کړی دی دا موقیری دا جمعه بیان کیږي قیمتي درنې خبرې دې له وختي راځه د اذان نه وړاندې راځه چې د فرشتو رجستر کې د نوم لیکل کیږي او خبرې به پوره واوري جولې به د خیر نه ډکوړي دا څه وکوي ان شاء الله الله دې عمل توفیق نصیب کی. آخر دعوانا ان الحمد